ډاکټر صاحب تاسو میډیکل سپیشلیسټ هم یو د دې نه علاوه چلډرن سپیشلیسټ هم یی نو دا کومې بیماری او احتیاطي تدابیر موږ سره دار دي چې ریګولر ایکسرسایز کول پکار دي خلکو ته ویل پکار دي بل دا چې هغوی د پر یخنۍ کې ګرمې کپړې استعمالوي ځان د ګرم ساتي بل دا چې فروټس او ویجیټیبلز دا د ډېر زیات استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی اوبه د ډېرې زیات څښي د اوبو پکې ډېر زیات کوي میډیکل نیو سټي سنټر کې کوم چې میډیکل سنټر دی په هغې کې د ماسپښین نه تر د ماښامه پورې ناستي باقاعده تاسو دغلته هم راوستی چې کوم لوی مریضان دي کوم ماشومان دي په خپله مریضان دي نو تاسو دغلته هم معاینې له راتلی شئ او دلته کې دا وخت زه په سټي میډیکل سنټر کې ناست یم ایز ا پیډیاټریشن زه خپل پیشنټس ګورم چې ډاکټر مصباح الله صاحب په تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې ډي ایم ایس دی د سهار نه تر د ماسپښینه پورې هلته تاسو خپل مریضان وروستی شئ ستاسو د مریضان زما نوم ډاکټر مصباح الله دی او پریزنټلی زه په تحصیل هډ کوارټر هسپتال شبقدر کې ایز ا ډي ایم ایس کار کوم او دلته کې څوک نه کوي اکثر هارټ اټیک چې کوم چانسز وي دا سهار کې ډېر زیات سیوا وي یا هارټ اټیک وي یا سټروک وي د فعالیت چې کوم خطرې په یخنۍ کې دا ډېر سیوا وي اکثر موجود یم نیو سټي سنټر کې کوم چې میشنری روډ باندې دغه پم نه څو قدمه وړاندې شبقدر بازار سایډ ته په ښي سایډ باندې موجود دی دا وخت موږ سره میډیکل اینڈ چلډرن سپیشلیسټ ډاکټر مصباح الله کوم چې د ډي ایم ایس دی د تحصیل هډ کوارټر هسپتال شبقدر کتونکو موسم کې تبدیلی راغلی ده یخنۍ آغاز باقاعده شوی دی هغو سره به خبرې کوو دغه یخنۍ په وجه باندې په مشرانو کې ماشومانو کې زړو کې زنانو کې زیاتې شوي دي چې دغه کومې بیماری دي د هغې په حوالې سره او دغه حساب نورې خبرې به هم هغو سره کوو زما نوم ډاکټر مصباح الله دی او پریزنټلی زه په تحصیل هډ کوارټر هسپتال شبقدر کې ایز ا ډي ایم ایس کار کوم او دلته کې دا وخت زه په سټي میډیکل سنټر کې ناست یم ایز ا پیډیاټریشن زه خپل پیشنټس ګورم سم چې کله هم چینج کېږي خاص کر لکه نن سبا چې کوم د یخنۍ موسم موږ سره سټارټ دی نو یخنۍ موسم کې اکثر د نزله زکام دا سینې وغیره شو دا بیماری نه موږ سره راځي دې سره مری خرابېږي زکام راځي نزله راځي دا ټوخی دا موږ ته کامن کول برونکایټس آستما شوله دا موږ سره ډېر زیات راځي بعضې مریضان داسې چې هغه د مخکې نه بیماران وي لکه هغوی ته د سینې بیمارۍ د دمې بیمارۍ وي نو چې هغه کله موسم چینج کېږي د یخنۍ موسم راځي نو هغوی ته بیا هم د علامات نور هم سیوا کېږي خو زیاتره چې په یخنۍ کې کم راځي بس موږ دغه نزله زکام ټوخی د سینه خرابه دا پکې زیاتره موږ ته راځي ډاکټر صاحب تاسو میډیکل سپیشلیسټ هم یی او د دې نه علاوه چلډرن سپیشلیسټ هم یی نو دا کومې بیماری چې تاسو یاد کړئ دا غټو کې راځي که نه دغه ماشومانو کې دا په ټولو کې راځي کوم چې آل ایج ګروپس دي ماشومان دي کوم ینګ ایج والا چې کوم خلک دي که هغه زنانه دي او که سړي دي او که اول ایج دي په ټولو کې من سره راځي خاص کر اول ایج چې کوم دی که نه په هغې کې لږ امیونټي چې کوم دی د بدن کم قوه د مطابقت چې کوم وي هغه من سره لږ کم وي نو په هغې کې هغه خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات متاثره کېږي یا کم کسان چې د مخکې نه بیمار وي او دا موسم چینج کېږي نو هغه کسان چې کوم دی هغه بیمارونه چې کوم دی زیاتره افیکټ کېږي دی یخنۍ کې هو اکثر موږ سره داسې کېږي چې څنګه چې موږ سره موسم څومره ټمپریچر موږ سره کمیږي که نه موسم یخېږي موږ سره نو دغه رنګې انسان کې چې کوم وجود کې کوم رګونه دي هغه موږ سره ورو راغونډېږي په دې کې دا د وینې چې کوم رفتار دی دا موږ سره ورو ورو کمیږي او بلډ فلو چې کوم د هغه موږ سره صحیح نه کېږي نو زیاتره حل سهار کې چې کوم دی اکټیویټیز خو څوک نه کوي اکثر هارټ اټیک چې کوم چانسز وي دا سهار کې ډېر زیات سیوا وي یا هارټ اټیک وي یا سټروک وي د فعالیت چې کوم خطرې په یخنۍ کې دا ډېر سیوا وي اکثر خلک سهار کې پاسي بټ ډایرکټ وي د بیډ نه کوشي چې څنګه روان شي دغه ټایم کې هارټ اټیک یا دغه وشي هغې مین وجه دا ده چې یو خو موسم هم یخ دی بل دا چې د کوم رګونه دي هغه هم ټول راجم شوي دي وینې چې کوم فلو ده هغه هم دومره د بلډ فلو ډېره سیوا نه ده هغه ټایم کې کم وي نو په دغه ټایم کې کلاټس او دا کوم چې رګونه دي په دې کې دا وشي او د هارټ اټیک او دا چانس ماس موږ سره ډېر زیات سیوا دي د دپاره احتیاطي تدابیر دا دي چې څومره هم داسې خلک دي هغوی کوشش دا پکار دی چې کله هم سهار کې پاسې دوی نو دوی د ډایرکټ لکه د بیډ نه ډایرکټ نه راکوزېږي بیډ کې دوی یو منټ 2 منټو دپاره لږ خپل ځان دغه کې لږ مالش وغیره دا شي نه وکړي لږ اکټیویټیز وکړي خپل لاس غونډ کړي د هغې نه پس چې دوی راکوشي په کمره کې یو منټ 2 منټه دوی لږ وګرځي چې د دوی بدن کې د رګونو کې چې کوم وینه ده دا خپل حرکت وکړي د هغې نه پس دوی بیا دغه کې احتیاطي تدابیر موږ سره دار دي چې ریګولر ایکسرسایز کول پکار دي خلکو ته ویل پکار دي
استعمالي بل دا چې هغوی د پر یخنۍ کې ګرمې کپړې استعمالوي ځان د ګرم ساتي بل دا چې فروټس او ویجیټیبلز دا د ډېر زیات استعمالوي د دې نه علاوه چې کوم دی اوبه د ډېرې زیات څښي د اوبو پکې ډېر زیات کردار دی چې دوی چې کوم دی د دوی د بدن کې د اوبو لیول چې کوم دی دا برابر وي اکثر یخنۍ کې خلکو به نه څښي نو د هغې د وجې نه هم کېږي بله خبره یخنۍ ته زموږ ایکسپوزر لږ کم وي نو هغه هم لږ د دې هم پکې لږ رول موږ سره شته دی په دې بعضې دغه خو داسې که نه لکه ضروري نه ده چې هر یو کیس لکه هاسپټل ته لاړ شي بعضې وخت کې داسې نزله زکام یا تبه وي نو د هغې مطابق کور کې نن سبا خو هر څوک پیناډال او دا شي نه ساتي ځان سره میډیکیشنز هوم میډیکیشنز چې کوم وي نو هغه هغوی په ایټ ټایم هغوی یوز کولی شي باقي که داسې کور کې د صفایي وغیره یا د بل څه د دغې خیال دې ساتي که د دې نه علاوه یو مریض داسې شي چې هغه ډېر زیات متاثره شي نو هغه سره چې کوم نږدې کوم سرکاري هسپتال نو هغه سره لکه ډاکټر سره خپل معاینه کولی شي ډېره مننه کتونکو تاسو دغه خبرې واورېدې ډاکټر مصباح الله صاحب کوم چې میډیکل سپیشلیسټ هم دی او چلډرن سپیشل یعنی د غټو او د وړو میډیکل سپیشلیسټ دی بل وزه دا خبره وکم چې ډاکټر مصباح الله صاحب په تحصیل هډ کوارټر هسپتال کې ډي ایم ایس دی د سهار نه تر د ماسپخینه پورې الته تاسو خپل مریضان وروسته شي تاسو د مریضانو او تاسو دا غلطه معاینه کوي او دا غینه بیا وروسته د ماسپخین نه والا تر د ماښامه پورې نیو سټي سنټر کې کوم چې میډیکل سنټر دی پاغي کې د ماسپخین نه تر د ماښامه پورې ناسي باقاعده تاسو دا غلطه هم راوسته شي کوم لوی مریضان دي کوم ماشومان دي په خپل مریضان نو تاسو دا غلطه هم معاینه لا راتلی شي